پی ټی آی چې کوم کارکنان دي د هغوی ګرفتاري خو جاري ده ملګرو، خدا پکې لا بل خبر څومره چې هم زنانه په دغه توړ پوړ کې شامل وي نو د هغوی خلاف هم نن نه ورنټ جاري شو. څومره زنانه دي هغه در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. بل طرف ته ملګرو چې کوم ویلې کېږي چې یاره په زمان پارک کې 30-40 چې کوم دهشتګردو پناه اخیستې ده نو د هغې حوالې سره عمران خان ډېر اهم خبره یو ځلې بیا مخې ته راوړه. دغه پوره ډیټیل در سره د نن ورځې شریک کومه، خو ویډیو به د ملګرو سره لازمي شیر کوئ او په کمنټس کې به موږ ته خپله قیمتي رای لازمي راکوئ. اول خو ملګرو کوم د پی ډي ایم احتجاج چې شوی و نو د هغې حوالې سره یو خبر شریک کومه، خو تاسو را سره په کمنټس کې خپله رای لازمي شریک کړئ چې آیا دا خبر داسې دی او که داسې. دې سیټ کې تاسو ته یو ویډیو ښکاري ملګرو، کله چې د پی ډي ایم احتجاج و نو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري چې د پولیس ګاډي ولاړ دي یو دوه، او د هغې نه د جی وی آی ورکران یا را کوزیږي او یا ورخیږي. نو آیا دغه ورکران ونیولی شو کوم چې د اسلام آباد های کورټ مخې ته درنه وه یا احتجاج و نو د هغې حوالې سره دغه کسان ګرفتار شو که نه؟ خلک دا خبره کوي چې هم په دغه پولیس په ګاډي کې دغه چې کوم کارکنان دي نو هغوی دې ځای ته راوړی شوي دي. نو تاسو رایې څه ده هغه را سره شریک کړئ. اوس راځو ملګرو د نن ورځې خبرونو طرف ته. خبرونه ډېر زیات ضروري دي او ډېر زیات اهم دي. په غور باندې ملګرو دغه خبرونه چې کوم ننني ورځ دي هغه واورئ او ټولو ملګرو سره شریک کړئ چې ټول ملګري خبر شي چې د ملک حالات او د پی ټي آی چې کومه پارټي ده نو د هغې حالات کوم طرف ته روان دي. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو چې لاهور پولیس نے 300 سے زائد خواتین کی فہرست تیار کر لی. پنجاب حکومت سے منظوری کے بعد گرفتاری کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. چې کوم ملګرو زمونږ خویندې میندې دي نو د هغوی ګرفتاري چې کوم لیست دی نو هغې هم تیار کو. 300 نه زیات چې کوم زنانه دي زمونږ خویندې میندې دي او په دغه توړ پوړ کې شاملې وي نو هغوی به هم ګرفتارۍ. خو د پنجاب چې کوم حکومت دی چې کله د هغې د سیټ نه اډر میلاو شي نو باقاعده دغه چې کومې ګرفتاریانې دي نو هغه به شروع کیږي. پرون چې ملګرو عمران خان کوم بیان مخې ته راوړو چې کوم 30-40 دهشتګرد یادیږي چې په زمان پارک کې موجود دي نو عمران خان د هغې حوالې سره ډېره ښکلې خبره مخې ته راوړه او په دې زور ورکو چې یاره د موجوده حکومت دا یو ډېر زیات ښه قدم دی چې هغوی دا خبره کوي چې یاره په زمان پارک کې 30-40 چې کوم دهشتګرد دي نو د هغې ګرفتاري به موږ کوو. نو دا خبره ولې وکړه ملګرو؟ هغه دا خبره ځکه وکړه چې هغه وویل چې یاره د دهشتګردو نه زما ژوند ته هم خطره ده. په دې باندې زه هم نیم پویه چې یاره زما په بنګله کې یا زمان پارک کې دهشتګرد موجود دي او زه ترې نیم خبر. نو چې کله دغه دهشتګرد ونیولی شي نو ما ته به د دې دهشتګردو چې کوم کردار دی هغه به ما ته ښایي نو زه به هم په دې باندې خوشحاله شم چې یاره زما د زمان پارک چې کومه ایریا ده یا زمان پارک دی نو د هغې نه دغه موجوده حکومت یا پولیس هغوی دغه غټه کارنامه سرانجام کړه چې دغه دهشتګرد خپل مقام ته ورسول. بل یو ډېر اهم خبر نننۍ ورځې حوالې سره دی خو کمنټس کې به زموږ سره خپله رای لازمي شریک کوئ ځکه ملګرو چې دا خبر داسې عجیبه غوندې دی. ځکه عجیبه دی چې دشمن ملک افسر چې هغه څه وایي ملګرو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري جس کی بہادری کا دشمن نے اعتراف کیا کچھ شرپسندوں نے اس کا مجسمہ توڑ دیا. دا د انډیا یو افسر دی ملګرو هغه زمونږ د کرنل شیرخان شهید چې زمونږ د پښتنو شانو زمونږ د پښتنو ویاړو هغه چې کوم کردار ادا کړی نو الحمدلله پښتانه په هغې باندې فخر کوي او موږ ټول د دې خلاف یو چې کوم هم دا کس کار کړی وي چیرې د هغه چې کومه مجسمه وه یو هغه له اعزاز ورکړی شوی و هغه مجسمه چې چا هم نقصان رسولی وي نو هغه پکار دی چې دغه کس خپل مقام ته ورسوي. ځکه په دې باندې موږ هم خفه یو چې د کرنل شیرخان شهید د مجسمې سره د دغه کس کار سو. خو دا خبره حیرانتیا دا مې وکړه ملګرو ځکه چې د انډیا چې کوم پوجیان دي نو هغه پوجي ته زه وایم چې د اوسه پورې تا ولې د کرنل شیرخان شهید چې کوم کردار او هغه د دې ملک دپاره کوم کردار ادا کړی نو اوسه پورې تا د کرنل شیرخان شهید دغه صفت مخې ته ولې نه راوړو چې کله د هغه مجسمې سره داسې قسم کار وشو نو تا به خپل بیان جاری کو چې کرنل شیرخان شهید الله جل شانه دی ورله د هغې دنیا خواږه ورکي اوس تا د کرنل شیرخان شهید در یاد شو چیرې ده چې کومه بهادري ده
نو هغه د دنیا ته ښودل دي. خو تاسو ته پته ده ملګرو هغوی هم موقع ګوري چیرې په دې ملک کې انتشار په کومه طریقه باندې جوړ شي. نو بس تاسو به ملګرو پوه شوي زما په خبره باندې. بله خبر چې کوم اهم دی ملګرو نو هغه دا دی هغه د عمران ریاض کوم چې سینیر جرنلست دی د ډېرو ورځو نه عمران ریاض هغه نشته غیب دی خو پته هم نه لګي چې عمران ریاض په کم ځای کې دی. نو هغه حوالې سره عدالت چې کومه خبره مخې ته راوړې ده عدالت نے IG पंजाब को इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए कल 12:15 बजे तक का वक्त दे दिया. عدالت دا فیصله وکړه ملګرو چې د پنجاب پولیسو ته ویل چې کوم عمران ریاض دی چې د هغه د اوسه پورې پته نه لګي چیرې دا چرته دی. نو زر تر زر عدالت ته راولئ سبا 12:15 بجې هغه د عدالت ته پیش کېدو دپاره عدالت د پنجاب پولیسو باندې زور راوړی دی. عمران ریاض یو تکړه صحافي دی خو افسوس دا دی ملګرو چې هغه د چا سپورټ کوي نو وجه هم دقه ده. دا بل خبر چې کوم دی ملګرو نو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی کی اہلیہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. ملګرو د چې کوم زمونږ MNA دي نو د هغوی ګرفتاري خو تاسو ته زه سیټ کې دا ویډیو ښیم حیران به شئ. دا زمونږ علي محمد صاحب MNA دی هغه په دقه ټایم باندې د جیل نه راووتو ملګرو او مخامخ ورته د پولیسو ګاډی ولاړو د جیل نه راووتو او واپس پولیسو ګاډي ته وخیژو او هغه روان کو. څه عجیبه غونتې خبره ده څه حیرانتیا غونتې کارونه شروع دي خو ګورو وایي کله د ابۍ وار او کله د دادا وار. نو ګورو چې څه کېږي مخکې خو د چې کوم MNA دي نو د هغوی ګرفتاریانې خو شروع دي څه پکې ګرفتار شوي هم دي خو د افسوس خبره دا ده چې د هغوی کور والا د هغوی زنانه چې کوم دي نو هغوی هم ګرفتار شوي دي. نو دا د شهریار آفریدي د کور والا حوالې سره ښه خبر دی ملګرو چې د هغې د رها کېدو حکم عدالت ورکو. دا خبر هم ډېر زیات وایرل دی او علیزی دي له ټول خلک ډېر زیات شاباسي ورکوي. څومره چې هم د PTI ورکران دي نو د علیزی دي د دې بیان نه ډېر زیات خوشحاله دي. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې د PTI نه ډېر کسان واوړېدل هغه چې کوم واوړېدل نو هغه خو تاسو سره موږ په ویډیوګانو کې شریک کړل. 3 کسان واوړېدل نن هم غالبا چې یو کس PTI چې کومه پارټي ده نو هغه پرېښوده خو د علیزی دي حوالې سره هغه پرون چې کوم بیان کړی دی نو هغه پکې به جړه شوی هم دی. اول خو دا خبره وکړه چې ما دې سړی په دې ځای باندې ولي خو PTI چې کومه پارټي ده نو دا زه نه پرېږدم. بیا دا یو خبره وکړه ملګرو چې عمران خان که چېرې ما د پارټۍ نه وباسي نو زه به د عمران خان څوکیداري کومه زه به د یو ګیټ مخې ته ولاړ یم خو د PTI چې کومه پارټي ده نو دا زه نه پرېږدم. او چې تر څو پورې عمران خان په دې پارټۍ کې وي او د دې پارټۍ مشر وي نو زه به د دې پارټۍ سره ورسره یم. نو ټول چې څومره هم د PTI ورکران دي یا د PTI کسان دي نو هغې ته ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر زیات دا دې ورله ورکو ولې چې په سخت وخت کې کس هغه دی چې د دې پارټۍ سره ودرېږي هغه کس نه چې کله په ده باندې تکلیف راشي نو هغه بس تیښته اختیار کړي او تاسو ته پته ده چې زور پې بیا د کم ځای نه. نو دغه خو ملګرو یو څو اهم خبرونه نن چې د عمران خان کومه جلسه ده نو بیګا دا ویلی کېږي چې د زمان پارک چې کومې لارې دي نو په هغې کې کنټینرې ولګولی شوې او هغه مکمل بندې شوې. نو دا هم دقه پلیننګ دی چې د عمران خان نن کومه جلسه وه تاسو سره ما پرون ویډیو کې شریک کړي چې عمران خان باقاعده د خپلو جلسو آغاز کوي نو دغه جلسې به په کومه طریقه باندې ناکام کیږي همدغه پلین دی چې دا جلسې ناکام شي. ځکه ملګرو چې ټوله دنیا عمران خان سره محبت لري او کوشش یې دا دی چې کوم مسافر دي نو هغوی دا ګوري چې عمران خان کله جلسې له راشي نو آیا د خلکو محبت هم هغه شانتې برقرار دی او که نه. ځکه دا کم حالات دي نو په دې حالاتو کې یو سړی په ډکه خوله باندې ویلی هم نشي چیرې زه د PTI سره تعلق ساتم. نو بیګانه د زمان پارک چې کومې تالاشیانې دي نو هغه خو شروع دي په زمان پارک کې چې کوم کارکنانو نو هغوی والله علم چې چرته لاړل خو زمان پارک کې هېڅوک هم نشته. زمان پارک چې کومې لارې دي نو هغه په کنټینرو باندې بندې شوې. نو ویډیو خو چې زه اوس په دې ټایم کې کله جوړوم ملګرو نو لا فلحال د جلسې حوالې سره هېڅ داسې څه خبر نه دی راغلی چېرې جلسه به په هغه ټایم باندې وي. خو که چېرې وروسته شروع شوه نو د هغې اپډیټ په تاسو سره سبا شریک کوو. د عمران خان او د هغې د کور والا حوالې سره چې کوم نن خبر دی نو هغه دا دی چې هغوی پسې پرون نوټس جاري شوی و نن نه هغوی په عدالت کې پیشي وه خو هغوی چې کوم دی عدالت ته نه دي راغلي او معذرت یې کړی چې یاره موږ عدالت ته نه شو درتلی. دا خو ملګرو د نن ورځې حالات چې ستاسو سره مې شریک کړل
خو ویډیو به د ملګرو سره لازمي شیر کوئ ځکه که چېرې تاسو ویډیو شیر کوئ نو انشاءالله العزیز روزانه به زه تاسو له داسې اپډیټ او داسې خبرونه راوړم. په کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. ستاسو رایه ډېره زیاته قیمتي ده خو پلس رایه ماینس نه. زما هغه ورونو ته عجزانه ریکویسټ دی چې څوک غلط تصویران شیر کوي په دې کمنټس کې نو تاسو ته زه وایم که تاسو غلط تصویر شیر کوئ خو تا به د خپل کردار عکاسي وکړه چې زما کردار څنګه دی. یو داسې اهم خبره شریک کړه په کمنټس کې چې څوک ترې سبق زده کړي چې دا نه چې د هغه تصویر د لیدو سره ستا خور مور خلک یادوي که هغه د پی ټي آی ورکر دی او که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي. نو پازیټیو کمنټ ښکلی کمنټس چیرې د کم ملک حالات دي چې دعاګانې دې ملک ته وشي ځکه تاسو غواړئ چې پاکستان دې لوړې بوړې شي. تاسو غواړئ چې کم سازش د نورو ملکونو نه کېږي د پاکستان خلاف څنګه چې تاسو سره دا یو خبر ما په دې خپله ویډیو کې شریک کړو نو کوشش وکړئ چې د دې ملک د حفاظت دپاره دعاګانې وغواړئ رایو شئ چې دا ملک وي نو تاسو او موږ به یو که چېرې دا ملک نه وي نو هیڅوک به هم نه او تاسو غواړئ چې موږ پردي غلامي وکړو. الله جل شانه دې هغه ورځ په پاکستان باندې نه راولي. تاسو ټول وایئ امین. ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم یې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله پامان.